قابل احترام محترم او معظم مهمانان عظام او زما د اسلام قدرمن او عزتمند مسلمانان ورونو تاسو دروان دی یو آیت کریمه اور سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک ملغلرو نه یو حدیث پاک ما تلاوت کو الله رب العزت ماونه گناهگار ته لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو بیا مونږ ټول ته صحیح عمل کولو توفیق درا نصیب کی عزتمندو الله ذوالجلال منګه تاسو دنیا ته دیو مقصد د پار را لګلی دنیا د پار نه را لګلی اقبال سے وہ یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ کہ تو جہاں کے لیے دا جہان اللہ تعالی پیدا کړی دی ته الله دی جهان لنی پیدا کړی ډېر خپلی دنیا د خدا ستاده ته د دې دنیا نه اسمان ډېر لوی دی خو الله تعالی پیدا کړی دی ته اسمان لنی پیدا کړی نور سپوږمۍ ستوري الله تعالی پیدا کړی دي ابر بادو مه خورشید فلک درکارن تا تو نانی بکفاری و بغفلت نخوری دا دنیا کی جسور نعمتونه دی الله پیدا کړی دي تعالی پیدا کړی دي دا نوی نوی سيزونه الله تعالی پیدا کړي الله ذوالجلال قران کې فرمایي چې زه نورم پیدا کوم ما لا تعلمون هغه چې تاسو نه پوهیږئ الله سوره سيزونه نوی نوی را پیدا کړل ریل گاډي او هغه نه جیاز شو جیازونه شو په سمندر کې جیازونه او کشتای رنگ پرنګ باندې لانچونه او جیازونه شو په اوچ باندې رنگ پرنګ گاډي راوتل او دا شو سره نور سہولت دا پرجونه او پریزری او گریزری راوته الله وې دا مثال پیدا کړی دي ته مې دایلنه پیدا کړی دا بستا خدمت کوي څوک بدل او بیا خین تعالی یا خی څوک بدل او به ګرمای نو تعالی ګرمای رنگ پرنګ کپڑے راوته تعالی راوته رنگ پرنګ گاډي راوتل تعالی راوتل رنگ پرنګ میوجات او نعمتونه داسې میوه راوته چې دا په خوا نوی 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 میوه راوته تعالی راوته الله وې دا ما تعالی پیدا کړی دي ته به دی لنی پیدا ته یو خاص کار لرا لګلې ته یو خاص مقصد لرا لګلې او غدا چې ته به د الله رضامندی کې ته به د الله ذوالجلال نو کری کې ته به د الله رب العزت د رضا خیال ساتي او د الله د رضا خیال ساتل سړي دا د نبی عليه الصلاه والسلام پر رضا کې پراته دي ته وای الله څنګه رضا کوم مال چل را دي ځکه انسان خو د انسان سره ژوندۍ ده د انسان دبل انسان په خپکولم پويږي او په خوشاله لوم پويږي د خپکولو چلیم ورزي او د رضا کولو چلیم ورزي اوس مونږ ته دا پته بس لګيږي چې الله تعالی به خپکاو څنګه او الله به خوشاله او څنګه عزتمند د هغه لپاره الله ذوالجلال مونږ تاسو ته یو لاک سلیری زره پیغمبران راولېګل ورسره کتابونه راولېګل او بیا د ټولو پیغمبرانو په اخر کې امام الانبیاء او سید الانبیاء فخر الرسل تاجدار مدینہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ذوالجلال راولېګو راته و خودل چې الله ذوالجلال خپکیږي پس او خوشاليږي پس یو خبره راته و خودلا وړه ګناه راته و خودلا او غټه راته و خودلا وړي وړي نیکای راته و خودلې غټه غټه نیکای راته و خودلې پکم کوم سيزون الله خوشاليږي راته و خودل پکم کوم سيزون الله خپکیږي راته و خودل راته بیان کړل دمرا حدیث ته نبی اسلام نه منقول دي ستا په ژوند کې چې سکارونه دي پاغه کار کې اختای پاغه کار کې دا څه کومه طریقه ده چې الله په خپکیږي او دا څه کومه طریقه ده چې الله تعالی په خوشاليږي غیر راته و خودلې حلال راته و خودل حرام راته و خودل پاک او پلید راته و خودل جائز ناجائز راته و خودل اوس هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ باندې عمل کول تا د الله د رضا مندای سبب دی الله خوشاله نبی علیہ السلام چې څنګه چل کړي دي څنګه طریقې کړي دا
څنګه زندگی خودلې ده مونږ تاسو ته ژوند خودلې دی په هغې باندې ته روان شه الله تعالی به خوشحاله کړي او الله ذوالجلال به دن رضا شي او چې الله رب العزت رضا شه محترمه یو لوی کار مخې ته پروت دی هغه آسان شه زمونږ دې دنیا کې لږونته کې وخت دی دې کې دغه شپېته اویا کاله ژوند دی چې د چا ژوند وي د هغې نه وروستو خامخا دې ځای نه تللي دې ځای نه واپسي ده دې ځای ته راغلي یو خو لږ وخت دپاره راغلي یو دې ځای نه به ځو او بیا زمونږ تلل چې دي نو هغه ډېر لوی کار دی مخې ته ډېر زیات سختي دي مخې ته مرګ دی هغه سخت دی او بیا برزخ دی نو هغه سخت دی قبر دی نو سخت دی لحد دی سخت دی محترمه بیا پاسېدل او پل صراط دی هغه ډېر سخت دی میدان محشر دی ډېر سخت دی د الله ذوالجلال مخې ته ودرېدل ډېر سخت کار دی الله تعالی ته د دې خپل ژوند جواب ورکول د خپلو کړو جواب ورکول په سختو کې سخت کار دی محترمو دا به سمول غواړي مونږ الله دې له پیدا کړو مونږ یې دنیا له نه یو پیدا کړي دنیا ډېره کا وګټه او بنګلې جوړې کړه الله وایي دا که جوړې او وس دې جوړې نه کړې جایز دی که جوړې نه کړې هم جایز دی او که دې وکړه که دې ونه کړه مقصد دې دا نه دی مقصد ستا نور دی دا د دې خبرې دلیل هم نه چې ګنده پلانې خوش قسمت دی ځکه مالدار دی پلانې بد قسمت دی ځکه غریب دی ځکه الله تعالی بعضې پیغمبران مالدار کړي دي او بعضې پیغمبران غریبان هم کړي دي دا د دې کچرې مالدارۍ کې دا خوش قسمتي وي نو نبی علیہ السلام به دوره فقیر نه و نبی علیہ السلام به درې ورځې لوږې نه تېرولې چې په کور کې 3 ورځې مسلسل لوګې نه وته داسې به نه کېدل او نه به حضرت عیسی علیہ السلام دومره غریب او دومره فقیر وو نه به داسې نور پیغمبران دا د دې خبرې دلیل نه چې یو سړی غریب دی نو دا بدقسمته دی او یا یو سړی مالدار دی نو دا خوش قسمته دی غریبي او مالداري دا به دې دنیا کې چاته الله غریبي ورکړي نو په غریبۍ کې امتحان دی چاله مالداري ورکړي مالدارۍ کې امتحان دی دا دارالامتحان دی د چا څنګه امتحان یو د چا څنګه په چا باندې د غربت امتحان دی دومره جس کی دومره فقیر کی چې د سار سوچ کوي چې د بچو له به څه راړم او د کم ځای نه به راړم دی به څه خوري د کم ځای نه وله راړم څومره بعضې دومره مالدار کی چې ماښام سوچ کوي چې کم ځای ته کم هوټل ته لاړ شم چې لږ ښه سره خوراک وکړم دا سوچ نه کوي چې څومره پیسه به پې خرچ کېږي لکه مثال په طور تاسو دا مال سار چې وځئ او یو عجز دی غریب دی مزدور کار دی هغه دا عمل په دغه منډایه کې او په دغه مثال په طور دی ډیپو کې دا ټرکونه ډکوي بنډلې خېجئ او دا خولې د سر نه په دې پوند روانې دي او در مازدیګره پورې دته روټۍ هم نه میلاویږي نه دی روټۍ ته سم دی نشته دته اوبه هم د واورې یا میلاو شي یا نه ساده اوبه د کوی نه راوباسي هغه دغسې په لوټه باندې په لبو باندې څکي دی دومره غریب دی چې ماښام راځي او چې ډېره سخت یې تېره کړې ده نو مثال 2000 روپۍ به وګټي 1500 به وګټي دی به دا چل کوي او بیا به سوچ کوي چې په دې څه وکړم دی دا سوچ کوي او بل طرف ته یو سړی دی چې هغه الله دولت ورکړی دی او هغه مازدیګر سوچ کوي چې یاره کم ځای ته لاړ شم دغه موټروې سره رنګ په رنګ بوټلې وتې دي ورکه دې پلاني ته به لاړ شم ځان سره بچیم بولم هغې کې مثال په طور د بچو دپاره هم انتظام شته دی دا سوچ نه کوي چې څومره به رانالي دغه هم دام د الله وی چپلی جو چراتا ہے سوئی بھی آدمی نماز جو پڑھتا ہے سوئی بھی آدمی دا د الله تعالی امتحان دی پچا غریبای کې دی پچا باندې په مالدارای کې دی تی غریب کړو پتا باندې د غریبای او د فقیرای ژوند تیری الله در باندې امتحان راوسته دی چې ته څه وایې ته څه کوې او ته د الله تعالی نه په دې حالت کې خوشحاله یې که خفا او ته د الله رضامندۍ دپاره څه کوې او که نه کوې دا بلې مالدار که الله تعالی په دې امتحان کوي چې ته خو د خپل نفس د خواهشاتو خیال ساتې خو مال مې درکړی دی چې تا د دې غریب څومره خیال وساته تا دې غریب سره څه وکړل تا دې فقیر له څه وکړل محترمو دا امتحان دی پچا یو شان دی پچا د صحت امتحان دی ښه روغ جوړې چې تا په دې صحت کې څه وکړل پچا باندې د مرض امتحان دی نو بعضې پیغمبران صحتمند وو بعضې پیغمبران مریضان وو بعضې پیغمبران دولتمند وو بعضې پیغمبران فقیران وو بعضې پیغمبران بادشاهان وو
او داسې بادشاهانو چې په ټوله دنیا بادشاه دا ټول امتحانونه دي. بعض خلک داسې وي چې هغه یو تابل ته دا خبره کوي مړه ته خدای پیژندلې ځکه داسې کې دا موایا قربان کچره دا بیماری دا وي چې دا د خدای پیژنګلو دا د سپیرتوب علامه نو ایوب علیه السلام ته بیا سوای یا ته وای خدای پیژندلې ځکه جیل ته لاړ نو بیا یوسف علیه السلام ته سوای یا ته غریب نه په دې غریبای دک صدقه خې چې ته خدای پیژندلې انو عیسی علیه السلام ته سوای نو کته وای چې را پلانې ډیر زیات بختور ډیر چته او ډیر خوش قسمت دی ډیر دولت ول خدای ورکړل نو بیا قارون ته وسوای یا مثال فرعون ته وسوای چې هغه د خدای دشمن دی او په قران کې الله وایي زما او د تمامي دنیا دشمن دی خدای ول ډیر مال دی باندې خوش قسمتي او بد قسمتي نه ده. الله تعالی وایي خوش قسمت هغه دی چې هغه الله رضا کوي د نیکای کارونه وکړل دا خوش قسمت دی. او دې دنیا کې د انسان عجز دی دنه بغلطای هم کیږي دنه بغلطای هم کیږي خدا غلطو د پاره الله تعالی څه طریقه مونږ ته خو درې ده غلطي سدي تاغي څه طریقه ده الله پاک کوئی د غلطو نه د ګناونو بزان بچ کې او د نیکای کارونه بکې کچره خطا شوما در باندې دشمنان نو دشمن سره چې سړی په پرزولي نو کله دیر او پرځي کله دشمن په زورور شنو دیر او پرځي کله په دې د پاسه کیږي او کله هغه د کشتی لا پرزول دي او دشمن در سره دو دشمنانو سره ستا مقابله ده یو نفس ته بل شیطان دی نو چې تا هغه سره زور کې او هغه سره پرزول کې نو هغه دې راو پرځي الله ذل جلال وای چې تا سره نیت د دشمنای کړي دي مدد به زکوم کچرته هغه در باندې غالب شي او تا نه ګناه وشو هغه ته معاف کوم خو کچره تا دشمن په نظر کتلی نه یې سره تا هغه خوشاله او داغه د زمرز رضا خیال کې نو الله وای بیا خو استاد هغه دشمن چې استاد نیکو استاد پلار دشمنو هغه سره تا دوستی وکړه نو دشمنی خو نو تا پرزول اون کړل تا سره جنگ اون کړ jihad اون کړ نو تا نه بز سره راځي تا ته به معافي سو حکم نو شیطان سره به مقابله کول غواړي نفس سره به مقابله کول غواړي او کله داسې وشي چې نفس او شیطان په بنده غالب شي او د انسان نه ګناه وشي او داسې ګناه ته وشي چې هغه ډېر ناکاره ګناه الله تعالی وایي چې تا خپل کوشش د شیطان او د نفس د دشمنای کړی دی نو که غلطي ده نه وشوه نو زه به ته معاف کړم ابا ته معاف کوم خو که چېرې تا هغه سره دشمني نه کوې تو سره دوستی کې لکه نفس او شیطان سره د ملګرتیا ده تعلق ته محبت ته نو بیا در سره محترم الله وی بیا ته معافي نه الله تعالی بیا معافي څنګه کوي محترم الله تعالی چې د خدای پوله دی والا حکم دې مات الله دې خفق د ګناهکار دی وکړه الله وی انسان چې انسان خفه کې او هغه رضا کوي بیا په جرګې کوي بیا په جرګه کې ول مشران بوزي عالمان بوزي نیکان بزرگان بوزي د کلی مشران بوزي او هغه تمینت کوي نو چې هغه مینت نه ونی دوره دی پس په بل جرګه وکي چې بیا ونه مني نو بیا په بل جرګه وکي چې بیا ونه مني نو محترمه ده چې بیا نور څه کوششونه کوي او یاره چې دا کار مې سم شي او د سره زما د دشمنی ختم شي الله تعالی وایي چې زمانہ فرمانی دی وکړو زه دې خپه کړم نو مال بجرګه کې څوک راوړي الله رب عزت فرمایي مال بجرګه کې څوک نه راوړي مال بجرګه کې څوک نه راوړي اچھا ته بدانه وای چې ما سره جرګه کې الله تعالی لاړ شه بس ته خپل یو طرف ته شه ما ته یو دوه وخت د سترګو نه توي کړ ما ته وجاړه هر څومره ګناه چې کړي الله وایي زه دې چاته خیم نه ده چاته زه چاته وام نه چې دنه دا غلطي شوې ده التائب من الذنب کمن لا ذنب له نبی علیہ السلام فرمائی کم سړی چې په خپلو کړو باندې پیمان شو او غلطي یې کړې وه د خپلې غلطۍ احساس ورته وشو د خپلو غلطۍ نه توبه ویسته کمن لا ذنب له اللہ نبی علیہ السلام فرمائی دا سے اللہ تعالی معاف کی اللہ تعالی ورته دا سے بخنو کی لکه جد سره دا گناہ کړم نه دا
داسې الله تعالی د عمل نامې نه ولا ګناه لري کی لکه چې دا ګناه د سره کړی نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو سړی په خپلو کړو باندې پیمان شو او د توبه ویستا او د الله تعالی ته په سجده باندې پریوت د الله ذوالجلال له بخنه وغوښته الله سره روغ وکړه الله ته جرګه وکړه جرګه کې څوک بوتل څوک ندی بوتلی یو ګټ ته ودرې د دوه رکعاته مونځ وکړه بیا الله تعالی سوچت کړ د سترګو نه اوښکې توی کړې یا الله غلطي مې کړې ده بد مې کړې دي الله معافي راته وکړه خدای ما رسوا کې ما د قیامت درجه د ذلت او د رسوایۍ نه مې وساتې. الله ذوالجلال فرمایي داسې به معاف کم داسې به معاف کم کم الله ذنب لکه چې تا د سره ګناه کړې نه ده. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د توبه ویستا د په خپلو کړو باندې پیمان شو او الله تعالی ته د په جړا ش الله تعالی نه معافي وغوښته. الله ذوالجلال دومره زیات دنه خوشاله دی دومره زیات نه خوشاله شو دومره د پر جړا باندې الله تعالی خوشاله دی. نبی علیہ السلام فرمایل داسې دی لکه یو سړی وي په یو سفر باندې روان دی په اوښ باندې سور دی او په اوښ باندې ځان له کډې کوډې تړلې دي په اوښ باندې یو خوا بل خوا ځان سره د سفر سیزونه تړلې دي یو طرف ته اوبه ځونډې کړي دي لوټکۍ ځوان یو بتکې ځوان کړی دی بل طرف ته اوښ سره د خوراک د پاره ځان سره روټۍ ستوان یا خوږې روټۍ او ککوړې ځوان کړي دي اوبه ځان سره اغوستې دي کپړې ځان سره اغوستې دي د سفر ضروري سامان ځان سره اغوستی او په سفر باندې روان دی. یو خوشي دشته ده یو لویه لار ده یو خوشي اوږده لار ده یو ځای کې دمه وکړه او دی چېرته یو طرف ته لاړ تقاضې ته لاړ خپل ضرورت له لاړ او چې دی خپلې تقاضې نه فارغېده نو اوښې چېرته نشته اوښ تللی دی اوښ نشته ته یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي اوښ نشته وګرځېد اوښې پیدا نه کړ مایوسه شو او داسې اوږدې دشتې د عربستان محترمه دومره اوږدې دشتې دي چې په هغې کې مثال په طور داسې عمل له سره وشو چې ته یو ځای کې د اوښ نه مثال کوسي اوښ نه لاړ وتښتېده ته پاتې شوې نو پیدل باندې شمال جنوب مشرق او مغرب هر طرف ته چې ځې نو ته نشې تللی داسې چېرته آبادۍ ته چېرته دغه ځای ته چې لاړ شي اوبه وڅکې خوراک وکړې او ته ژوندی پاتې شي دومره اوږدې دشتې چې ته په ستا ساه به ختمه شي او ستا هغه طاقت به ختم شي راپرې به وځې او مړ به شي خو لکه ته ترې نه وتی نه شي داسې دشتې دي. نو چې په هغې دشتې یو سړی روانېږي نو هغه ځان سره له ستو ورځو جنس ځان سره په اوښ باندې په سورلی وتړي پوهي چې په لاره کې بیا څه انتظام نشته نو چې هغه اوښ تا نه وتښتېد او په هغه دشته کې پاتې شو نو اوس به څه کې کمپله به دي ښکاره باره به ستا مرګ راغی نو دی یو خوا بل خوا ګرځي اوښ یې نه مونده او مایوسه شو روغ جوړ دی او دی پوه شه چې مرګ راغی روغ جوړ دی خو پوه دی چې مرګ که په دې خوا ځم نو که زه 2-3 ورځې اډو ژوندی یم خو راسکاک مینې اخر به پرېوځم مړ به شم او به نه رسم چې تا آبادۍ ته که په دې طرف ځم هم په دې طرف ځم نو دی دغه ځای کې راګیر شو بس دی د یو ونې لاندې پرېوته او بس وي زه بس پروت یم په ګرځم سره بس پروت یم چې کم وخت مې مقرر دی بس مړ به شم او دغه وخت په ده چې څه تېرېږي هغه به په ده تېرېږي څومره سخته ده. نبي علیہ السلام وفرمایل دی پرېوته او خفه دی مایوسه دی سترګې ورلې اوده شه لږ ساعت اوده جوټۍ وواله او بیا دی کې سترګې وغړېدې را بیدار شه چې راویښ شه ویې کتل هغه اوښ سره راغلی دی او جوخت د سره ولاړ دی او هغه ټول سامان پې برابر اوبه شته خوراک شته د هغه د سفر سامان ورسره برابر دی هغه ته هم چېرته ګډوډ شوی نه دی نو چې دی راپاسېد هغه اوښ دی ورده وکړ او هغې د دې موهار نه راونیوه د دې سټ نه راکابو کړ دغه وخت کې په ده څومره خوشحالي راله اوبه میلاو شوې خوراک میلاو شو کپړې میلاو شوې او په دې یو خوشحالي راله دومره خوشحالي راله لکه چې مړی
سړی مري او ژوند ورته میلاو شي نو د خوشحالۍ نه د خولې نه یو خبره ووته دوی د داسې خبره کوله یا الله ته زما رب او زه ستا بنده یم نو دې خطا شه دی وایي اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما رب او زه ستا بنده یم دا خبره کوله نو د خوشحالۍ نه خوله خطا شوه او د خولې نه ووتل اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم دومره زیات خوشحاله دی چې د خولې نه ګډې وډې ووتې الله ذوالجلال فرمایي وا زما بنده تا چې څومره غلطۍ ګناهونه کړي وو تا نه څومره بدۍ ګناهونه شوي وو او ته په هغې باندې پښېمان شوې او تا د شپې راپاڅېدې او ما ته دې وژړل یو دوه رکاته مونځ دې وکړو لاس دې اوچت کړل یا الله زه ستا فقیر بنده یم ستا بنده یم خدای پاکه که زما دا ګناهونه دې خلکو ته وښودل په شرمونو باندې به وشرمېږم خلک خو په ما باندې ډېر ښکلی ګمان کوي او یا الله د خو ستا ډېر ګناهګار بنده یم الله ذوالجلال فرمایي صرف دا نه ده چې ته به زه معاف کړم و زما بنده معاف خو مې کړي داسې مې معاف کړي داسې مې ته معافي وکړه چې ګناه مې دله د عملنامې نه ویستا د سره ستا ګناه لکه جړو کړي نه ده الله وایي دغه خبره خو دې وشوه معافي مې درته وکړه والله وایي زه نن دومره خوشحاله یم دومره زیات خوشحاله یم چې ته پرې خپلو کړو باندې پښېمان شوې دومره خوشحاله یم لکه دغه سړي نه چې اوښ روک شوی و او وی مونده د خوشحالۍ نه ګډې وډې ویلي او د یو څه بل څه ویل هغه سړی چې څومره خوشحاله دی الله وایي تا چې ما ته توبه ویستا نو زه د دغه سړي نه هم زیات ډېر خوشحاله یم دومره زیات خوشحاله یم بعد آرا چې کردی بعد آرا چې کردی بعد گر کافرو گبرو بت پرستی باز الله وی بیا راشا او بیا راشا او کته کافر او بت پرستی او تار سینوم بیا راشا این درگاه نا امید نیست این درگاه نا امید نیست صد بار گر باشکستی باز کتا دا زما دا دربار دا نا امیدائی والا دربار نرے کتا نار سمرا کیو سلزل دی گناہ کردی دا پوچھ بیادم وزر ما تکلیو ما طرف تپریواتی ما تپسجدہ شو توبہ دیو یستا اللہ وی ما بدکم باز بیا راشا وزما فقیر بندستا سوکتی تا بسوک معاف کئی او استاد بقنی تا تسوک دی اللہ وی زیما چه تما تا اجانے اللہ وی زدیر زیاد خوشحالی گم زپدی دیر خوشحالی گم چه تما تا اجانے محترم واللہ طرف تا متوجہ شئی نبی علیہ السلام پل دربار کی پل مسجد جماعت کے ناستے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے حضرت عمر سے چراغ او دن نکیدو بهر یو الک ناس دی یو ځوان دی خپل ځوان دی جاړي عمر سے بوته ولې جاړي پته وی بس جاړم پړه مې ډاکته دا سې کارونه مې کړی چې هغه مې جاړي عمر سے بوته وکتل او بس وردن نشو حضرت عمر سے چې نبی اسلام ته ورغی عمر سے سترګې سری دي نبی علیہ السلام ته عمر سدي جړای ولي جاړي او ته الله پیغمبر بهر په دروازه کې یو ځوان ولاړو او هغه جړل هغه داسې جړل چې زمو جړولم دا غسترګې داسې سری وي زما سترګې امدان سره سری کړی نبی علیہ السلام ته ښه کم دی وې دې بار دی وی आवाज کو ورته ځوان راوغوښته
رادن نشه نبی علیہ السلام وته ځوان ته ولي جاړی تاسو تا خو ډیر زیات جړلې دي دا ولي او ته الله پیغمبر دا سه غلطه را نشوي دي ګناونه را نشوي چا ګناونه می جړای دل تراغله موت استاسو دربار تراغله ته الله تعالی محبوب یي الله ذل جلال تا تو ډیر زیات محبوب یي نو استاد دربار ته ذکر عالم نبی علیہ السلام تو فرمایل الله تعالی با ته معافیو کې څه ګناه دې کړی دا ورته وی زما ګناه د معاف کېدو والا ګناه نه دا ډیر غټه ګناه ده او ډیر غټ ګناونه مې کړی دي نبی علیہ السلام تو فرمایل الله تعالی به معاف کړي کدا اسمانونو د زمکو نم ډیر لوی وي او ته الله پیغمبر زما ګناه د اسمانونو د زمکو د غرونو لوی ده نبی علیہ السلام ورته استا ګناه وسمروي د عرش مولانا د کرسۍ نه بم لوی وي ورته او چې زما ګناه د کرسۍ نم ډیر لوی ده نبی علیہ السلام ته استا ګناه بد عرش نم ډیر لوی وي اذان ته او الله او د الله پیغمبر زما ګناه د عرش نم ډیر لوی ده سدي کړی دي دا څه ګناه ده عرش ډیر لوی دی دا وواړه آسمان نو زوواړه زمکه چې راځي کې نو عرش کې داسې دی لکه په ډال کې چې میخ کوپای ښکاری یا لکه په لویه میره کې چې یو سلی وغورځي یو ګوتې سلی ورته وایي یو ګوتمه چې وغورځي په میره کې د ګوتمې څومره ځای دی وی دکه شانتې د عرش دومره لوی دی د اسمانونو د ځمکو نه ورته وایي چې زما ګناه د دې نه هم لویه ده نبی علیہ السلام ورته وی ولا استا گناہ بسمر لوی وی استا گناہ لوی دا او الله تعالی رحمت لوی دی والله لوی دی آسړې وته وی د الله پیغمبر د الله د رحمت نه زما ګناه لوی نه دا باقی دار سن لوی دا وای کنه س ګناه دې کړی دا ورته وی د الله پیغمبر مال شرم را دي چې دې تا توام نبی علیہ السلام ته نه خام خیرات وایا الله نو بخنه غواړو الله تعالی به معاف کی اور ته د الله پیغمبر زکپن کا خما ما بکپنو نه رات ما بکپنو نه د مړو نه استل هغه به مې وې استو به مې خرصو هغه ما مدن وو بار خلق بد قسمت او بدبخت وي نغلا کوي ډاکه کوي او داسې ځای نه کوي اسې مغلا او ډاکه خنه د خو بیا باز ځایونه داسې دي چې هغې نه لکه د جومات نه کې د مدرسې نه کې د داسې ځایونه نه کې نو دا خو لا بل شان ظلم او زیاتې دی نو چې د مړو نه کفن وباسي دا خو ډېر لوی ظلم دی وی ما به مړو نه کفن ایسته و هغه به مې خرڅول په هغې به ما ګزاره کوله په هغې به ما وخت تېرو نبي علیه السلام به تاسې ګوري و دا ته څه کوې وته وی د الله پیغمبر و کاله مې دغه شان عمل کړی دی یو ځل داسې وشوه چې په انصارو کې یو زنانه مړه وه یو جینۍ مړه شوې وه هغه جینۍ چې دفن شو خلک واپس شو زه ورپسې ناوخته لاړم او ما ولا قبر وکنست او ما تنه کفن راویست چې کفن مې راویست را روان شم او لغونې مخکې رالم انوې دې داسې یو دوه قدمه مې واغستل نو دې نفس او شیطان راته لږې نورې وسوسې واچولي ډېره ښایسته جینۍ وه وی شیطان او دا اړه چې کله کلک شي ته وایي چې دا څنګه کېږي دا اړه چې کلک شي بیا هر څه کوي الله تعالی وی ثم قست قلوبهم من بعد ذلك الله وی دا دونه ستاسو دې نه پس بیا سخت شو فهي كالحجاره او اشد قسوه داسې سخت شو لکه کاڼې بلکې کاڼې هم ډېر سخت بعضې کاڼې الله وی وچوي اوبه ترې روانې شي بعضې کاڼې د الله د یارې نه راورغړي او بعضې داسې وي چې هغه د هغې نه نهرونه روان شي او د انسان دا زړه چې سخت شي نو دا د کاڼي نه هم سخت دی ده نه چې توبه نه وځي د ده سترګو نه چې توبه نه راځي د ده د اړه چې سخت شه نو دا د کاڼي نه هم سخت دی الله خپله قرآن کې وایي نو بعضې خلکو ړونه سخت وي نه پې قرآن عمل کوي نه پې حدیث عمل کوي پھول کی پتی سے کاٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کاٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر گورا دی رات عمر قیمتی کان دے خوش دے کٹ کے نو دے گل پر پان باندھ دے کٹ کی
د ګل نه سره پاڼه راوشو کو په د باندې راکاږه نو مات شو. خدا انسان چې کله دې سخت شو نو الله وایي دا بعضې زړونه د کاڼي نه هم سخت وي. مرد نادا پر کلام نرم نازک بې اثر. نه سخت زړه باندې نه قرآن سا عمل کوي نه پې حدیث اثر کوي. دا خبرې اوري خو چې دې ځای نه پاسي هغه ولي نه ولي اوتې بوتې وایي ولي نه ولي کوي جایز روا ناروا حرام حلال هغه څه کوي چې هغه د نه کولو دي. دا پوشه د اړه نه دی دا د ګټې نه سخت زړه دی. نو هغه بعضې داسې زړونه وي نو چې کله دې ځای ته ورسېږي او نبی علیہ السلام فرمایي چې دی ګناه کوي او ګناه کوي او دی بس کوي نړۍ تورېږي دومره تور شي سندان تی جوړ شي تور وي په د نورې اوسپنې خورېږي خو دی په خپله نه خورېږي. سندان ته وګوره لوار سندان دوه کسه ورته پل ونیسي او ویې درځئ پالې پې جوړېږي لونونه پې رمبي پې جوړېږي. سندان فرق نه کوي هغه سټک داسې اړخونه واوړي خو سندان فرق نه کوي. دا زړه د دې سندان نه زیات سخت شي او دا سختېدل زړه چې دی دا په ګناهونو باندې کېږي. نو دې سړي د اړه سخت شوی و چې اووه کاله ته مړو نه کفن وباسم دا مړی خو بیا ده ته اړه څه شی نه ښکاري. نو وایي زه هغه جنایت ته راتاو شوم کفن خو مې تیستی و خو په کفن باندې مې سود نه کو بلکې هغه جنایت سره ما بدفعلي م وکړه. او چې دا خبره وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ورېږدېد او دلې په سټ کې یو سوپ ورکړ او ورته ویې و بدبخته و فاسقه دور حد ته ته رسېدلې چې مړې د نم نه دی خلاص شوی. ورته ویې د الله پیغمبره چې کله دا عمل مې وکړ را روان شوم نو یې چې مې کتل هغه جنایه بهر راوتلې ده او بربنډه ولاړه ده او مالې اواز هم راکړه په مړه ده او مالې اواز راکړه ما ته وایي و بدبخته ځوانه ګوره کفن دې رانه ویسته نو بربنډه دې م کړم بیا دې را سره داسې عمل م وکړ نو چې رد د مخشن شي او خلک را پاسې نو زه به بربنډه را پاسمه و نو بربنډه خو خیر دی که را پاسم خو بیا دې را سره داسې عمل وکړو چې په حالت د جنابت کې به را پاسم. داسې ظلم دی وکړو. نبی علیہ السلام ولا سټ کې غدار ورکه وته وا فاسقا دومره حد ته رسېدلې وي ته خود اور لایقي ته خود اور لایقي تعالی اور پکار دی بس دې هغه ځای نه راپاسې د نبی علیہ السلام وته ووځه کچھ ووځه نو بل کم ځای دی چې دی بلړ شي بس دې راووته په جلا سر شو. یا الله زما خو یو دربارو هغه دربار تر عالم دا غځای نه مایوس شم ربن اوس بګم پله زما اوس خو مې بل ځای نشته دې د کلي نه بار وته په غرونو کې ګرځي او جاړي او چغې وایي سورې وایي ډېر وخته پورې څلوېښتو ورځو پورې دغه شانتې عمل وکړه په څلوېښتمه ورځ باندې الله تعالی ته متوجه شو یا الله یا الله زما یو خبر بس دا ومنه یا الله یا خو زما توبه قبوله کا او خپل پیغمبر ته زما په باره کې راولېږه وحي ورته راولېږه او ورته ووایه چې ما دا ګناه معاف کړه او که چېرې زما ګناه نه معاف کړې یا الله نو په دې دنیا کې را باندې د اسمان نه اور را نازل کا خو د آخرت د عذاب نه مې خلاص کا خدای د آخرت نه اخلاص کا دې دنیا کې را باندې اور راوورو داسې خیمه خو د آخرت عذاب ډېر سخت دی او الله ذوالجلال ترا نه رضا شه بد مې کړي دی وی بس یو ځای کې پرېوته اوږې دی تږی دی په ژړا یې ځان وجلی دی نه څه خوري نه څه څکي بس بیا اخري کوي او پروت نبی علیہ السلام ته الله تعالی وحی راولېږله د خدای دومره لوی مهرباني ده داسې بنده پاره. الله تعالی جبرئیل راولېږه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله ذوالجلال پتا باندې سلام وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل الله بخپل سلام دې وای جبرئیل څنګه راځي وته وی د الله پیغمبر الله تعالی راستوره ما دارا ته الله تعالی تاسو کوي الله ذوالجلال فرمای دارا ته وای چې دا مخلوق تا پیدا کړ دی او کما نبی علیہ السلام ورته فرمایل الله ذوالجلال دا هر الله پیدا کړی زم پیدا کړی ما دا ټول دنیا الله پیدا کړی دا خالق د ټول سيزونو الله دی وی نبی علیہ السلام ته وین الله فرمایي چې دارا ته وایا چې مخلوق له رزق تور کېو کزه نبی علیہ السلام ته فرمایل ټول دنیا ته رزق الله ذوالجلال ورکړي هر یو شي ته رزق الله ورکړي انوي وجه جبريل وته یو د الله پیغمبر الله تعالی دریم ته پوس کوي او دا وای چې وایت ما پیغمبر ته وایا چې د ما دا بندګان چې دای ګناو کې نو دای ته معافي ته کې کدا بز کوما الله تعالی نبی علیہ السلام ته آدم او جبريل هر یو ګناګار ته الله تعالی معافي کوي او کول شي وت الله حق لري الله نه تپوس کون والا سوکم نشتا چاته چم کینو کولې شي ورته وینو چې خبره دا نو بیا چاته دا موای چې دا الله دتا او ته ګناګاری ته معافي نه کیږي دا چاته موای هغه ځوان چې تا د خپل دربار نه مایوس رخصت کړي ما دا توبه قبول کړي دا لاشه هغه تاسو کولیګا او راي ولا ورته وای چې الله ذوالجلال دې توبه قبول کړه الله دې توبه قبول کړه الله ذوالجلال نبی علیہ السلام بیا څوک صحابه ور لګري دي او غیر اوسته دي الله دې توبه قبول کړه عزت مندو موږ د حد نه وړي دریو خو کومنګ الله طرف ته متوجي شو الله به معاف کړي د توبې دروازه لا بند نه ده او بندا چې سو پورې په سلګو کې نینو چې دې توبه وباسي الله یې قبلای خو ير رچستا سود سره ناراضي ستاړو سوچ ناراضي ستا توبې ته خیال نشتا تا مست اراده نشتا ستا عبادت ته اراده نشتا ستا ذکر ته اراده نشتا تا الله رضا کولو اراده سوچ کړي نه دی د الله د خوشالولو اراده دې کړي نه ده نو څنګه نه خوشاله شي تا ویلی نی چې الله نو الله دا ته ویلی نی چې وته ما بندا تا الله ته وای چې یا الله چې الله دا یا لبیک یا عبدی وای کنه وای الله خو مهربان ذات ته ته دنیا پسند خته دا دنیا بدبخت اسپیرا نبی اسلام د دې دنیا بعد دنیا جیفا وطالبها کلاب نبی اسلام فرمای دنیا خو مردار ده او چې څوک دې پسند خته دا سپیره دا به حاصلو دې دا به صرف ژوند تیرو که خدای ډیر راکړي ډیر خو کله کې راکړي لګه ښه هیڅ خود موږ مقصد الله رضا کول دی اخرت ته په دې باندې اعتماد مکوا په دې باندې بر بابا عبدالرحمن وای اعتماد په دنیا کوي تر کما اعتماد په دنیا کوي تر کما دار افطار په شیشا کوي تر کما په شیشا پیژنې کنا رحمان بابا په کلام کویدل ډیر ګران کار دی دار افطار په شیشا کوي تر کما شا په شا باندې تلتتی چې خلک کوي په شا رواني نو پشا شابه ته سوره مزل کې نو سوره به کې نو دی دنیا دا کار او د دنیا دا حاصلولم دا شاپ تخت مزل نه شاپ تخت مزل اخیر به پشا پریو دی زی اخیر به پریو دی اعتماد په دنیا کوي تر کما دار افطار په شیشا کوي تر کما سو بپټ د مرګ ګرځي سپینا ګیرا سو بپټ د مرګ ګرځي سپینا ګیرا پرنا ورځي بغلا کوي تر کوما چې ګیرا سپینا شي د مرګ نه بدر کمی پټ کړ در کمی بغلا کې غلا چې سړی کوي نو پتیاره کې کوي پشپا کې کوي چرنا او هیڅ نو بیا نشي کولای او کسو کوي نو چې یو ځل نیمبو کې خټول مری نشي کولای دغه شان چې ته ځوان نو ګیره تور او نه دا تور شپوا نو که غلطای دی کولی نو کولی بده و چې سپینه شون رڼا را سبا وخته اوس بسور اغلا کې در کمی به وکي
نو سو بپټ د مرګ ګرځي سپینه ګیرا پرنا ورځ بغلا کوي تر کومه چې د دهر د یارانو وفا غواړي چې د دهر د یارانو وفا غواړي سیادی بد غنقا کوي تر کومه سپی پوهیږي بابا په کلام ورسک نه پوهیږي وای چې د دې مخلوق نه او د دې دنیا نه ته وفا غواړي د دنیا د مخلوق نه نو دا د غنقا ښکار دی د غنقا نو سیادی به د غنقا کوي تر کومه سیادی ښکار ته وایي ښکار به د غنقا یو مرغۍ ده نو ته به د غنقا مرغۍ ښکار تر کمې کوي نو د غنقا ښکار ګران دی ولې ګران دی ځکه چې دا غنقا یو مرغۍ وه دا په خوا زمانه کې پیدا کړي وه الله خو دې به د خلکو هغه وخت به د خلکو دا غټه وه نو دې به ماشومان تختول خوړل به نو خلک راغله هغه وخت پیغمبر ته او ورته وی جی دا مرغۍ د دې خو موږ تباه کړو دې نه خو بچ کم نه کېږي اسمان کې ګرځي چا لیدلي نه راخلاصه شي او ماشوم اوچت کړو چلې نه راځي انو دا نو پیغمبر وته نو سو کوم وی الله ته وای چې دا ختمه کا بس هغه دعا وکړو یا الله د دنیا د غنقا ختمه کا الله تعالی دعا قبول کړو دنیا نه غنقا ختمه شو نو مرغای نوم پاتې د غنقا او مرغای په دنیا کې نشتا نو ښکار به څنګه وکي چې غنقا شته نو ښکار به څنګه وکي نو وای چې د دهر د یارانو وفا غواړي سیادی بد غنقا کوي تر کومه څنګه به کې چشتنه نو څنګه به وکي د پیرا علاج په ډانګ په لوړ نشي د پیرا علاج په ډانګ په لوړ نشي دا کار به په عصا کوي تر کومه د پیرا علاج په ډانګ په لوړ نشي چې سړی بوډا شي نو په ډانګ او په لوړ د هغې علاج نه کېږي نو دغه کار به په عصا کوي تر کومه عصا خو پېژنئ که نه نو امسا ته وایي ډنګورای ته وایي نو په ډنګورای به سوره ګرځي کال 2 3 10 نو سوره مطلب دا دی چې لږ سود وکړه لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه ستا د دنیا نه تللي عقل هم دا وایي چې دې کې پاتې کېدل نه کېږي د هغه چې کوم له بابا چې کوم یې موږ ته خبرې راکړي کوم موږ ته نصیحت وکړه دا عقلي خبرې دي عقل دا وایي چې لکه ته به سوره داسې کې درکمې به داسې کې نو محترمو دنیا سره ړه مه لګوئ دنیا کې وخت تېرول دي سهولتونه الله راکول الحمدلله کرای نه کړه نو موږ د الله نه په دې کې لمن نه یو ځکه الله موږ ته وایي تاسو له ما آخرت کې سهولتونه او خوشحالۍ تیارې کړي دي د دنیا د الله وایي دا ما کافرانو له مقرر کړي دي نو که الله راکړي نو الحمدلله او کرای نه کړه نبي علیه الصلاۃ والسلام کچری غوښته وی الله ولا ډیر څه ورکول نبی اسلام لوګي تند تیری کړي دنیا سہولتونه نه دی غوښتي کني الله دې اسګرا نه نو ورکړي به نو او الله تعالی خو موږ ډیر سره کړل او کرای کړل الحمدلله کرای نکړه بیا الحمدلله موږ به الله نه د آخرت خوشاله غواړو د آخرت نعمتونه به غواړو الله تعالی دې موږ ستاسو د حقیقت سترګې کولاو کی خدای دې موږ ته په خپل ګناونو پیمانتیا را نصیب کی الله دې موږ ته توبې توفیق را نصیب کی یو دعا کوي محترم الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ یا الله ذوالجلاله تاسو خلق چې دې جمع کې حاضر دي د دې ټول د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي او کوم کسانو کوم ملګرو چې دعا د پاره ویلي دي الله تعالی دا غي ټول مشکلات حل کړي ما تراتلو کې دې ځای کې تاسو باندې ملګرو دعا د پاره وي الله ته مشکلات حل کړي خدای پاک زمونږ د سوره پکې مریضان دی الله کامل عاجل صحت ورکړي او سوره وفات شوی دی الله بخنه وته وکړي رب العالمین په دې ملک کې کومه دا وبا پرته ده الله ذوالجلاله دا د ملک دا وبا ختمه کړي دا پریشانی او بیماری لري کې رب العالمین دا ټلیفون چې څوک کوي وسم شروع دي الله ذوالجلاله دې ټولو سب پریشانای مشکلات دی الله د خپل خزانو نه پریشانای ختم کړي او کم مسافر دي چې زمونږ د درس اوریدونکي دي او موږ سره په دې کې شامل دي ملګری دي الله هر څوک چې دي او هر ځای چې دي رب العالمین ته خوشاله کې ته مشکلات حل کې په خپل وطن وته حلال رزق اسباب برابر کې
خدای د رحمتونو او د برکتونو ډک د اوبو باران په قدر د حاجت راووري. الله د خپل ملک په خپل رحمت باندې آباد کې، د حیا او د عزت زندگی زموږ نصیب کې، د بے حیا بې عزتۍ شرم رسوا ذلت نه مو ساتي. الله زموږ د ټولو مشکلات حل کې، خدای زموږ د ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.